بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا رب ګورم موږ دا خبره کړو کنه پرون سبق کې چې کم کس د دې کو مخه اول اوس خبره شو چې شرک الله پاک نه معاف کوي او اې د شرک معافي کول دا عقلا ممکن دی او که ممکن نه دي نو هغه خبره تر شو بیا دا خبره و چې د شرک نه علاوه کوم ګناهونه دي کبایر ګناهونه نو دا الله پاک په غیر د توبې نه معاف کوي کنه معاف کوي نو زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې انسان هغه شرک نه کوي د شرک نه علاوه د هر قسم ګناه کوي ورکوټه ګناه دی لوی ګناه دی د توبه واسل مړ شو یا توبه نه واسل مړ شو نو هغه الله پاک دا چا د پاره چې وغواړي یو ټول ګناهونه معاف کولای شي او د دې خبره باندې د اهل سنت والجماعت چې نه هغه موږ درې آیتونه او ویلو یو ان الله لا یغفر ان یشرک ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء نو بریګه دا ماټه کې جنن دا عام دي او دا ټول ګناهونه ته شامل دي بهم ان الله یغفر الذنوب جميعا نو دلګي دا جميعا ټکه جن دا ټول ګناهونه ته شامل دي او دریم نمبر لا تقنطوا من رحمت الله دا الله پاک رحمت نو تاسو منه امید کېږي نو دا الله پاک رحمت هغه دی ورکوټي ګناهونه ته لوی ګناهونه ټول دا عام او بل حدیث مونږ ویلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی چې کم کس دری خبر یقین ساتي چې زه بخون کې مهربان یم الله پاک کوي کده هر قسم ګناهونه زه به دا ګناه ته اندام معاف کوم نو دا حدیثونه او دا آیتونه چې دا عام دي بری کې ټول خبرې دي کوي او د معتزله عقیده دا د معتزله وای چې کم کس لکه توبه ویني استلا او د لوی ګناه کړو نو دا لوی ګناه والا کبیره ګناه والا د بده مخلد فیناري او د ځان لپاره په دلایلو کې حدیثونه وای هغه آیتونه چې په کوم کې لکه د مخلد فینار ټکی راغلي دي ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم او ان الفجار لفي جهنم دا درې آیتونه ایو دغه حدیث کنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې درې کسان د سړي چې پاغي باندې د جنت هغه خوشبو به حرامه ده یو مدمن الخمر چې همیشه لپاره شراب سکي دویم چې نه هغه د مور پلان نه فرمانه او دریم دی نو په دې آیتونو کې دا چې په دې درې آیتونو یو حدیث کې نو په دې کې دا کبیره ګناهونو لپاره الله پاک چې دا حکم کړی دی چې دوی تبا سزا ملاويږي دوی تبا جهنم کې بدو همیشه به اوس کوي کله دوی لپاره همیشه سزا ثابت نشي او دوی لپاره مخلد فی النار ثابت شي هغه خبره کوي نو دا الله پاک په قول نه نافرمانی براشي چې الله پاک ویلي چې کم کس دا ګناهونه کوي نو به په ور کې دا همیشه به دی په جهنم کې به همیشه وي هغه صلی الله پاک دسی ونه کی نو بیا بعد الله پاک د خپل حکم نه د خپل وعده نه د خپل وعید نه الله پاک خلاف راشي او فرمای الله پاک ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد په خبره باندې پوه شئ نو ما يبدل القول لدي پای باندې عمل نه نشي چې الله پاک د ما سره خبره نه بدليږي او مخکې الله پاک ویلي چې دا کسان به د جهنم یا د ګناګاران په جهنم کې همیشه وي په خبره باندې پوه شئ دا ورونه سبقو نن سبق منګه دي ته دي جوابونه کوم چې په کوم آیتونو کې د ګناګارانو چې نه د دې لپاره د سزا ذکر راغله نو دا عام ګناګاران نه دي دا عام ګناګاران نه دي بلکې د دې نه خاص ګناګاران چې دا مراد دي او په دې کې هغه نصوص نه خبر ثابت ده چې دې ګناهونه هغه د دې ګناګارانو هغه دغه چې نه هغه الله پاک معاف کړي دي دا الله پاک معاف کوي نو دغه دینس کې چې کم ګناهونه مراد دي هغه عام ګناهونه نه دي د عام خلکو لپاره دا خبره نه ده بلکې خاص خاص ګناهونه الله پاک دغه سزا ذکر کړی دا چې یو کس هغه حلال وګڼي داغه بلا سزا یا یو کس نه ګناه نه غني ګناه نه غني ایا دې حلال غني دا لپاره دا خبردار په دې خبره باندې پوه شئ او دا جواب چې نن دا آی کسان دا چې او بل دا الله پاک لکه وعید ذکر کړی دی نو الله پاک د خپل وعید نه که خلاف وکړو نو دا د الله پاک د طرف نه یو کرم دی د الله پاک یو مهرباني ده چې الله پاک ویلي دي چې لکه زه به تاسو سزا درکوم او بیا الله پاک معاف کړي لکه بادشاہ یو کس ته وای یو کس ته واغه په دې دغه باندې مقرري چې لکه تاسو دا کارونه کوم دا د بسره کومه او خلکو یقین دا ومي چې را دې منګه چې نن زموږ سره بدل اچل پر سره خامخا کوي بر سره او دې ورته دمکانو کې چې دا به کوم او هغه
بادشاہ په دې باندې قدرت هم لري او د دې سړي یقین هم ده چې زما سره دې کول شي خو به الله پاک بیا سړی معاف کی مدا سړی خوشاله شي چې زه خیر دې معاف کړم اما سره دې زیات خو وکړل نو الله پاک وې د ټول ارحم الراحمین ذات دی نو الله پاک بنده یې رہی او بیا معاف کی دا الله پاک ده خدا دای کسان دغه چې هغه چې الله پاک وعده خلافی چې او وعید خلافی دا الله پاک کوي د ماتوریدی مسلک دا چې الله پاک وعید خلافی نه کوي دغه الله پاک دغه ما یبدل القول لدی دا آیت پیش کړي نه پر دیم جواب دا دی چې لکه مذکوره دا کوم آیتونه چې دوی پیش کړي دي و مې یعص الله ورسوله نو لدینا د زیات نه زیات دا ثابتي کې چې کبایر او ګناه باندې یعنی په لوی ګناه باندې انسان ته سزا ملوي نو په سزا کې خو زمونږه شک نشته دی موږ مو چې لکه کم کسان ګناګاران دي نو دوی ته الله پاک سزا ورکول شي الله پاک قدرت شته او اختلاف زمونږ په دې کې دی چې موږ وایو په الله پاک باندې سزا ورکول واجب نه دي هغه معتزله وایي چې په الله پاک باندې سزا ورکول چې دا سړي دا واجب دي هغه پوه شو به باندې ها دا خبره دغه زبورو کې بیا زو مخ کوي ها زر درو غوړې دا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة او بدونها او معاف کوي دا عقیده ده زمونږه چې دا شرک نه علاوه نور ګناهونه کواړه دي او کغټ دي الله پاک معاف کوي ويغفر او معاف کوي الله پاک ما دون ذلك هغه ګناهونه چې د شرک نه علاوه دي لمن دا چا لپاره یشاء او چې وي غواړي من الصغائر والكبائر کواړه ګناهونه دي او کلو ګناهونه دي نو زمونږه مقصد دغه دا مسلک دا دی چې الله پاک ګناهونه معاف کوي د شرک نه علاوه ګناهونه کواړه دي او کسري لوی دي او بیا غلوی مع التوبه او بدونها کتوبه سره دي او که بغیر د توبې نه دي خلافا للمعتزله خلاف ثابت ته چاله معتزله تا معتزله وایي چې د سینه ده او چې یو ګناه ورکوټه ګناه باندې خروج خبر روان ده او لوی ګناه چې ده الله پاک چې بغیر د توبې نه معاف کوي وفي تقرير الحكم او بده حکم په ثابتولو کې ملاحظه للايه هغه لحاظ ساتلګي د هغه آیتونو الداله على ثبوته کم چې دلالت کوي په ثبوت تدې باندې یعنی دوی چې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك زمون دغه کنه چې ما عام دي والآيات والاحاديث او آیات او حدیثونه فی هذا المعانی فی هذا المعنى كثيره پرې مقصد کې ډېر زیات دي او کم کم دي چې څلور ما تاسو ته لاندې راشي کې لیکل دي یو دار لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا صحیح شو وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لذو مغفرة للناس دا بشک الله پاک خوند بخنه ده فقط سره د ظلم دلینا او علي بن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم اني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا ابالي ما يشرك بي شيئا واش والمعتزله يخصصونها بالصغائر او بالكبائر المقرونه بالتوبه وهي معتزله چې دا خاص کړی دي چې الله پاک ګناهونه معاف کوي او الله پاک صغائر ګناهونه معاف کوي او لوی ګناهونه معاف کوي الله پاک او هغه لوی ګناهونه معاف کوي کوم چې مقرون بالتوبه یعنی کوم چې لوی ګناه دي کړل او دا غي نه توبه وستلا چې لوی ګناه دي وکړو توبه دي نه وستل هغه الله پاک نو معاف کوي وتمسكوا بوجهين هغه دلیل نه ولر په دوه د دلیلونو سره الاول نمبر 1 الآيات والاحاديث الوارده في وعيد الوصات چې هغه آیاتونه او احادیثونه کم چې راغلي دي په وعید د ګناګارانو کې ها لکه یو دغه و من يقتل مؤمنا متعمدا لن لیکلي دي وان الفجار لفي جحيم او ثلاثه قد حرم الله عليهم الجنه مدمن الخمر والعاق والديوث پوښ وجه تمسک ان المغفرة تستلزم كذبها او دلیل دغه دا ده چې لکه کچرته دا دغه وګی کنه کچرته الله پاک د وبکی نو بیا په الله پاک باندې وکذب لازمي چې الله پاک د خپل وعید خلاف وکړي والجواب جواب دا ده انها على تقدير عمومها چې منګه دو جواب ورکړي یو جواب خدا ده چې الله پاک دا آیتونه چې کوم ذکر کړي دا خپل عموم سره چلندان دي واځي چې لکه الله پاک به دې ګناو دې کسان ته به سزا به ورکړي خو لکه مطلب دا دی چې لکه صرف سزا په واقع کې به سزا په واجب نه ده ایسب دینه وقات معلومیږي او بل چې دینه دا کم کسان چې همیشه مشره لپاره په جهنم کې ګناګاران د دینه خاص ګناګاران مراد دي هر ګناه ته نه مراد هر ګناګار ته نه مراد والجواب ان على تقدير عمومها چې په تقدیر عموم سره انما تدل على الوقوع دون الوجوب او بل چې دا دلالت په حقوق باندې نه په وجوب باندې او زمونږ سره اختلاف پس کې نه په وجوب کې چې موږ وایو چې دا واجب نه دی او معتزله وایي چې دا سړي واجب
وقد كثرت النصوص في العفو او عفو په باره کې ډېر شي نصوص راغلي دي فيخصص المذنب الغفور نو مغفور نو خاص کولېږي به دینه هغه ګناګار چې هغه بخنه ورته شي عن عمومات الوعید د عام وعیدونه وزعم بعضهم او بعض اهل سنت و جواب ورکړه دی کنه چې هغه دا جواب کړه ان فی الخلف ان الخلف فی الوعید کرم چې الله پاک سره وعید کړه دی چې تاسو ته سزا در کومه او بیا هم الله پاک دې نه دا دغه کوي دوته معافی کوي نو دا معافی الله پاک د طرف نه دا کرم دی الګه پوه شو بلی منه فيجوز من الله تعالی والمحققون على خلافه واذا د کرم دا خبره چې کنه ندین محققین ماتوریدیه هغه اختلاف کوي او چې دا جواب صحیح نه دی ځکه دا جواب ته صحیح ومنه نو بیا به دا راځي چې الله پاک خپل وعید خلاف کوي او حال دا د قران مجید کې الله پاک فرمایلی ما يبدل القول لدي وما چې زمونږ سره خبره بدلیږي نه پوه شئ والمحققون على خلافه محققین د دې خبره خلاف دي چې وعید نه الله پاک انکار کیف څنګه بودا کوي او هو تبديل للقول حال لا جدال الله د وینا تبدیلی دا وقد قال الله تعالی ما يبدل القول لدي هغه پوه شئ دی معنی فدې باندې پوه شئ جی مخکې وای او الثاني دویم دلیل لري د غودار د معتزله چې دا په یاد باندې لور بیا پکو معتزله دویم دلیل لاره دوی چې کله دغه ته پته ولګي کنه دی ګناګار ته پته ولګي چیرې زکه و مړه ګناهونه کوا هر څونه ګناهونه چې کوا کله توبه دی وباسره جو خبر ده کو دې نه باسره جو الله پاک د توبې نه بغیر معاف کول کوي نو دی بیا د ګنا نه ځان نه بچ کی په دنیا کې او چې د ګنا نه ځان نه بچ کی په دنیا کې فساد خوريږي بهر سره به ګناه کوي دوی چې اسم الله پاک بخون کې مهربان ذات الله پاک اسم معاف کوي توبه وباسه کنه وباسه نیو خدا چې لکه معاشره به ګډوډ شي دویم دا چې د رسولانو دراتلو هغه فائدہ به ختم شي چې رسولان خو الله پاک د دې لپاره دنیا ته را لېږلي دي چې دنیا نه جننه دالکا دا ختم شي ګناهونه ختم شي چې انسان د دې وجه نه ګناهونه کوي چې رضا سم بخلګي کما ا دې انسان بدل کیره نه د انسان بدل کیره نه نو بیا به دا انسان چې د ګناه نه ځان نه بچ کوي چې د ګناه نه ځان نه بچ کوي نو د رسولانو دراتلو هغه فائدہ چې رنده به ختم شي پوه شئ نو جواب دلیندا ده چې لکه دا یو خدای کنه چې سب لکه دا ته چیرې عذاب به مال الله پاک راګي یا الله پاک به وبخي پدې تمام باندې کې یو سړی ګناه کوي کنه دا ډېر زیات کم کړي انسان د پرې ته باندې انسان ګناه نه کوي بلکې الله پاک دومره سخت وعیدونه د دې لپاره بیان کړی دي چې بنده کله هغه ته وګوري کنه نو لدی یقین د پزوان کې چې په یقین کې به خبر راځي چې الله پاک بخامه خماره نصیبه او دغه د لپاره جنده پوره ده خو نور کا الله پاک مطلب الله پاک چې څومره وعده چې ګرکړي دي دا غي نه لگا د انسان یقین هم پرې چې شک هم پرې نه کیږي چې لکه الله پاک به ما دې باندې وو بخي څومره سخت سزاګانې الله پاک ذکر کړ د ګناګارانو لپاره نو چې اسانی دویم نمبر دار دویم دلیل ان المذنب اذا علم کله چې ګناګار ته پته ولګي چې انه لا يعاقب على ذنبه چې دا به خپل ګناه باندې عذاب نه ورکولېږي نو کان ذلك تقديرا له نو دا بشیر د لپاره ثابت قدمي على الذنب په ګناه باندې و اغراء للغير عليه او دا نور را پاره په ګناه باندې دا خبره ما نور را دقه به پرې باندې را پاره په پرې باندې وهذا ينافي حکمت ارسال الرسل او دا خبره د رسولان در علی ګلو د حکمت د منافی ده پرې باندې پوه شئ جواب سره ان مجرد جواز العفو لا يجب ظن عدم العقاب فضلا عن العلم و صرف د عفو د جائز کېدل صرف د عفو د جائز کېدل دا د انسان شک نه پیدا کوي په خبره من چې الله پاک به معاف کړي نو چې شک نه پیدا کوي نو یقین بس پیدا کوي مطلب الله پاک چې کوم وعیدونه ذکر کړی دي الله پاک چې کوم سزاګانې ذکر کړی دي کله بندا کې د سوچو کې د پسله کې دا خبر راځم دي چې الله پاک به معاف کړي وایي به معنی وای ان مجرد جواز العفو چې صرف د عفو جائز کېدل دا لا يجب ظن عدم العقاب دا نه واجب وي چې دا ظن هم ناراضي چې الله پاک بندن د عذاب لري نو چې ظن نه راضي نو فضل عن العلم یعنی خاص کر یقین به سراشي پاتشا لا یقین به سراشي وجه كيف څنګه براشي والعمومات الوارده او بل وای چې عام نصوص کوم وارد شوی دي په الوعید فوائد کې المقرون بغایت من التهدید چې کوم په وسله شوی دي په ډیر سخت او زورن سره او په يرولو سره ترجح جانب الوقوع دا راجح کوي هغه جانب د واقع کېدلو د عذاب بالنسبه الى كل واحد وكفى به زجرا او دا د تنده پوره ده لکه پوښو به معنی
ويجوز العقاب على الصغيره د دې نه یو بل عقیده بیانې دا موږ د اشاعره او دغه داره ها د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې الله پاک ورکوټي ګناهونه معاف کوي او لوی ګناهونه چې دا معاف کوي او دا الله پاک درنه جایز دي الله پاک واړه ګناهونه لوی ګناهونه ټول دې دا معاف کوي او دلیل دا کوي چې ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چې الله پاک بده کې دا ټول ګناهونه چې دا ذکر کړی دي الګه پوه شو مې معنی ټول به شامل دي نو د دوانو سزا د الله پاک په سزا ورکول او معافي ورکول د الله پاک په مشیت باندې موقوف دي نو دا معلومه شو چې صغیره ګناه باندې سزا ممکن ده په صغیره ګناه باندې سزا ورکول سری ممکن دي جایز دي زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې الله پاک په وړو کې ګناه باندې غواړي نو هم سزا ورکول شي په وړو کې ګناه باندې غواړي نو هم سزا ورکول شي ځکه الله پاک فرمایلی ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چې الله پاک د شرک نه علاوه هر ګناه چې دا معاف کوي خو هغه ګناه معاف کوي چې چا لپاره وغواړي کور کوټه د کولو ده چا لپاره وغواړي ورکوټه معاف کوي لوی معاف کوي چا لپاره وغواړي ورکوټه معاف کوي لوی نه معاف کوي چا لپاره وغواړي ورکوټه مو معاف کوي او لوی مو معاف کوي چا لپاره ځوړ نه معاف کوي الله پاک وغواړي هر قسم جایز دي او دویم دلیل لري چې لا یغادر الله پاک په عمل نامه مبارک فرمایي چې کافر ته کله عمل نامه ورکړي شي نو هغه وایي چې مالي هاذا الكتاب زما دي عمل نامه لسه شوی دي لا یغادر صغیره ولا کبیره الا عصاها نه ورکوټه ګناه پرې خو نه لوی ګناه پرې خو نه مګر غیر محفوظ کړه او دا محفوظ کول چې نه د لکه سزا لپاره کیږي دې نه معلومه شو چې په صغیره ګناه باندې به هم الله پاک سزا ورکول ممکن دي جایز دي او معتزله دا فرمای چې لکه کله یو انسان د کبیره ګناه نه ځان ساتي د سن ځان ساتي د کبیره ګناه نه ځان ساتي نو په ورکوټي ګناه باندې هغه سزا ورکول دا جایز نه دي یعنی و چې عقل الممتنع نه دي خود سي لکه نه کیږي او دلیل لدان لپاره دا فرمای چې ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الله پاک فرمایي چې دا د لوی ګناہوں ځان ساتي او واړو ګناہوں ورته معاف کوم نو اس کې انسان د کبیره ګناه ځان ساتي نو الله پاک وایي د دې معلومیږي چې نكفر عنكم سيئاتكم سو ګناہوں به چې الزام معاف کوم پرې خبره باندې پوه شوي نو هغه وایي چې په کله انسان د کبیره ګناه نه ځان ساتي نو په وړو کې ګناه باندې هغه ته سزا ورکول دا جایز نه دي یعنی ممکن دی غلګه جایز الله پاک نه ورګي دي عقلاً صحیح دي نور واقع نه دي پوه شوي نو موږ ولا جواب ورکو چې ان تجتنبوا كبائر کې کبائر الله پاک مطلق ذکر کړی دي صحیح ذکر کړی دي او مطلق چې کله مطلق ذکر شي نو دې نه مراد فرض کامل وي نه دل لګي د کبائر نه مراد چې دا کفر ده انسان وای الله پاک فرمایي که تاسو ان تجتنبوا كبائر کجره تاسو ځان ساتي د لوی ګناه نه د کفر نه ځان ساتي او د لوی ګناهونه پر لته معاف کوم نور ګناهونه به معاف کوم دله پرې خبره باندې پوه شوي نو دی وای کړي نه کفر مراد ده نو بیا الله پاک دا جمع ول ذکر کړی دا ان تجتنبوا كبائر چې زیاده کبائر نه مراد څه مراد ده کفر مراد نه کفر خو یو ده کنه نو الله پاک دا کبائر جمع ول ذکر کړی دا نو دوه جواب لري یو جواب خدای له چې د کفر انواع چې نن ډېر زیات دي د کفر انواع ډېر زیات دي یو دا چې لکه بت پرستی کفر ده شرک کفر ده بتانو ته سجده کول دي دا کفر ده د الله پاک د ما سیوا د نور څخه حاجت غوښتل کفر ده نو دا ډېر شی دي پوه شو یا دغه شان يهوديت کفر ده نصرانيت کفر ده مجوسیت کفر ده دهریت کفر ده د انواع په اعتبار سره جمع ذکر کړدا او یا دا چې افراد په اعتبار سره جمع ذکر کړدا چې افراد د کفر ډیر دي اگر فرعون جدا کفر ده د شداد جدا کفر ده د نمرود جدا کفر ده نه افراد په اعتبار سره ذکر کړی هغه پوه شو به معنی او قاعده دا نه کنه وکله چې جمع د جمع په مقابله کې راشي کله چې جمع د جمع په مقابله کې راشي نو الګي تقسیم الاحاد على الاحاد وی یعنی تقسیم د افراد په افراد باندې لکه ته وې چې رکب القوم دوابهم رکب القوم دوابهم نو اس دلګي را قوم جمع ذکر دا او دواب هم جمع ذکر دا نو دلګي را قوم هم جمع ذکر دا او دواب هم جمع ذکر دا یعنی مطلب دا نه چې دا قوم والا خپل سورلو ته وخت لې مطلب دا دی چې دا قوم هر فرد هر سورلې ته وختو یعنی یو سړی یو سورلې ته وختو او دا مطلب نه چې قوم جمع ده او اقل جمع درې دي نو درې کسان ولګیدل او رکوب ته وختل رکوب د جمع درې نه نه هر یو کس درې سورلو ته وختو دې خو نه کنه یا ته لبسو ثيابهم خلق ټول کپڑے واغوسه مطلب دا نه چې لبسو کو جمع ده نو هغه جمع چې نه هغه لګیدل او درې کپڑے واغوسه ته چې ثياب جمع ذکر شي نو کله چې جمع د جمع په مقابله کې راشي نو مراد دا نه احاد وي
سدي مراد وي احاد نو دلګه یومو تجتنبو کبائر ما تنهون تجتنبو جمع ذکر شي او کبائر جمع ذکر شي نو مراد ده چې تاسو هر واحد بزان هر یو د خپل کفر نه بزان بچ کوی پوه شو مې باندې اوس وګورئ دا ويجوز العقاب على الصغيره او بصغيره باندې ګناه سزا ورکول دا جایز دي سواء اجتناب مرتکب هل کبیره ام لا برابر خبره ده که مرتکب د صغیری ترنده کبیره کړي یو کني کړي لدخول تحت قوله تعالی دغه د دې لاندې داخل دي او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقوله تعالی لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها پوه شو مې معنی والاحصاء انما يكون للسؤال او دا احصاء یا دا راګیرول محفوظ کول دا کیږي د سوال لپاره چې الله پاک دنه سوال وکي مؤاخذه وکي والمجازات او یا الله پاک هغه چې والمجازات او جایز کېدل لري هغه یا معافي وکي الله پاک هغه ته الى غیر ذلك من الايات والحديث وذهب بعض المعتزله او بعض المعتزله دي تللی دي ایا انه اذا اجتنب الكبائر کله چې انسان د کبائر نه ځان ساتي نو لم يجوز تعذيبه نو هغه الله پاک باندې جایز دي چې ته د صغیره د وجه نسور کی عذاب ورکی الګه پوه شوي لا بمعنى انه يمتنع عقلا واذا مطلب نه چې ممتنع دي عقلا خلق الله بل معنى انه لا يجوز ان يقع بلکې معنی دا چې جایز نه دي چې دا واقع شي ځکه الله پاک فرمایي لقيام الادله السمعيه دي ځکه چې دلایل نقلیه قائم دي دلایل نقلیه قائم دي على انه لا يقع چې نه واقع کیږي په خلکو باندې چې کوم د ګنا نه ځان ساتي له ګنا نه نو په صغیره باندې هغه ګنا نه ځان ولکه قوله تعالی ان تجنبوا كبائر ما تنهون چې الله پاک فرمایي کته ځان ساتي له ګنا نه هغه چې تاسو منشي دی نو نکفر عنکم سیئاتکم دا واړه ګناونه ورته موږ سکو نو الګه پوه شو به معنی په خبره باندې پوه شوي نو معتزله جواب ورکړي دا معتزله ته موږ جواب ورکو او جیب جواب ورکول کېږي بان الكبيره المطلقه هي الكفر چې لږه الله پاک کبائر مطلق ذکر کړی دي او مطلق نه مراد والمطلق اذا يطلق اذا کله چې د اطلاق لشي یراد به فرد الكامل څه دي مراد وي فرد کامل دی مراد وي الګه پوه شئ والمطلق اذا يطلق يراد به فرد الكامل لانه الكامل زکه چې دا کفر دی نه دا فرد کامل لري کفر دی کبیره نو بیا و جمع الاسم نه اعتراض جواب دی چې ته چې د کبایر نه مراد کفر دی کفر هو واحد دی کفر سره واحد دی او دغه چې نه دا خو د صيغه د جمع ذکر کړی دا نو جمع الاسم او جمع د اسم ذکر کړي به نظر الى انواع الكفر چې د کفر انواع او طرف ته به اشاره ده د کفر انواع وان كان الكل مله واحده في الحكم اگر چې د کفر ملت واحده د حکم په اعتبار سره دا د اعتراض نه جواب دی چې پیغمبر دا د فقهاو مقوله ده چې الكفر مله واحده کفر ملت واحده یعنی دو کسان یو يهودي یو نصراني دي دوه ورونه دي یو د بل نه میراث وړي شي یو د بل نه میراث وړي شي ځکه چې الكفر مله واحده پرې خبره باندې پوه شئ او د لګي دوی چې د انواع د کفر جن د ډیر دي نو وای د جنس په اعتبار سره د حکم په اعتبار سره یو دي چې کافر ټول دي ټول بجانب ته دي او د انواع په اعتبار سره د قسمونو په اعتبار سره جدا جدا دي سبق يهوديان دي سبق نصرانيان دي سبق مجوسيان دي سبق يهودي او سبق بل دي پوه شئ د جنس په اعتبار سره یو دي او د نوع په اعتبار سره جدا جدا دي او الى افراد یاد وین جوابدار چې جمع څنګه ذکر کړی دا چې او الى افراد القام یاد دي هغه افراد د کم چې قائم دي په افراد د مخاطبینو سره یعنی د جمع چې کله د جمع سره راشي نو مراد داغه نه تقسیم د احد په احد باندې علامات ما هغه چې تمهید کې ذکر شوی من قاعده د قاعده دي ان مقابله الجمع بالجمع چې مقابله د جمع سره راشي یقتضي دا تقاضا کوي انقسام الاحاد بالاحاد تقسیمېدل د افراد په افراد باندې دا قولنا لکه موږ قبل قوم دوابهم قوم خپل سورلو د جننده سوار شول ولا بيسوز یا مخبل خپل کپڑے واغوسته نو دا مطلب نه نه چې قوم چې نه درې سورلو ته سوار شول او درې کپڑے جننده واغوستنه پرې خبره باندې پوه شوي زه یاد کړئ